सदर मुहतरम और ज़मा मुहतरम और मशरान और कशरान, वक्त देर कम दे मनमख के बहुमतासो द उलमाओ और द बुजुर्गानो तकारीर औरिदली भी बिया नाजिम से अबजमा मुताल्लिक द खत्म नबूवत मौजू बांधे बहस को स्तासो पमख के और फरमाइल अजीजान ज़दा गेन अलग गुंदे बरअक्स के गम खत्म नबूवत ते खलक अला उमनी चावल नबूवत खूपी जनी कना यो सड़ी नबूवत पे जंदल नहीं नु दागे खत्म बच पुई गया असो पोए गई खत्म नावल बे यो सो खबरे सरा पदी को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो को चरता पैदा हो दाल्ला और सरा से ताल्लुक अजीजान दा द मक्के मुअज़्ज़मे पे यो उछत खानदान के पैदा हो और ब्या द सलवेख काल पा उम्र के अल्लाह नबूवत वर्क गार हिरा और तवई प मक्का की मिना की यो गार दे पास पसर के दागे यो गार दे पदगा गार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शपग म्याशते दा अल्लाह प जिक्र फिक्र के बा मशगूलो च उमर प कम औरज सलवेख्त काला पूरा शा नु जिब्रील अलैहिस्सलाम रागे और द कुरान करीम यो चो आयातुने वर्ता प कागज लिखली राव और वर्ते वो फरमाइल ची इकरा दाउल वाला सरदार कौनैन वर्तवी ची मा अना बेकारेन ज दानशम लुस्ते ज कच ज पड़ा हुआ नहीं अगर ब्या इकरा ब्या व मा अना बेकारेन आखिरुल अमर जिब्रील सीने सराउल गोलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाल्ला द तरफ ने च सुमरा अनवार और तजल्लियात रौड़ियों न गए द पसीना के डक और इस्तेदाद द लुस्तोए के पैदा कर नबिया वर्तवी चे इकरा नो सरदार कौनैन मुई चे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक कराची के मजलिस के यो सड़ी मान तपोसु को चीजी अल्लाह तो दुमर लोई मकबूल नु पुकार दाओ ची दुनिया की पढ़ा लिखा वे कर मां बदे खबर पुई गई कता सो ख्यालो कई दा पढ़ा लिखा टके ची दे ना उस मुंग दे जमाना किम दा अंग्रेजी ख्वानान जानता पढ़े लिखे हुई मुंग तो जाहिलान हुई और बेची गिरे प्रीखी अगर तो खुलोई जाहिल हुई नो मुंग तो जाहिलान हुई और दुई चीजी जानता पढ़े लिखे हुई तालीम याफ्ता जानता हुई ग्रेजुएट जानता हुई मुअज़्ज़िज़ीन जानता हुई शरीफान जानता हुई मुंग तो रजीलान हुई नुज़वाइम चिज़ागान के लास्ता पसर द सरवी तो त्यान तिलाल दे दजान वीरुला कवि जमाना दासिदा वक्त दासिदे जागान के लास्त पसर द सरवी तो त्यान तिलाल दे दजान वीरुला कवि रजीलाल पासी अब्दुल अजीमा
په شریفانو اعتراض نه کوي زاغان کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د ځان ویرونه کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي رزله د زمانه اغا معززینو د زمانه ته رزیلان وي عزیزانو پڑھا لکھا علم خو قرآن دے او حدیث دے انگریزی تا اڈو علم ویلے نشی انگریزی دا سی شے دے لکا لوار چه سٹکوال او پلکوال زدکئی نو چه خسٹکوال او خپلکوال او امبور کے خوص پا ننیول چل زدکی دا لوی لواری بیا پیسے خی گٹلش پیچکس پلاس پیچکس باندے پیچ خکس کول پا پلاس نیول خا دا چل چه کم سڑے خزدکی دا خمیستریوی پیسے ڈیرے گٹی جولا چه کڑائی کئی لاندی خپی دادا و پاس ماکو چه سمرا سپیڈ دا ماکو تیز وی عمرہ آپ پیسے ڈیرے گٹی زکا چه کپڑا ڈیرہ جوڑو لے ٹھیک شو کتاسو خیالو کئی ٹیپسٹ انگریزی چه سمرا سپیڈ تیز وی عمرہ داغت تنخواہ زیادی خوالا سٹینو لگی وغیرہ وغیرہ دا سے انگریزی دا کلال پجدا دا مستری پلاستے او دا جولا ماکو دے دیر انگریزی ویلو سرا پیسے ڈیرے گٹلے کی گی انگریزی علم نہ دے نو پڑھے لکھے داخل اقزان تویل او چاچ قرآن و حدیث ویلی دیتا جاہلان ویل دے نزیات ناپویا قوم پا دنیا کے بل سکے دیش نو ما تاغ سڑی ہوئے سڑے چو ڈیر سرب سڑے ہو ویچ پکار داو چاگا پڑھا لکھاوے ماوی چھ دا اللہ پارشی کی او خاص حکمتی ہیس پیغمبر تا اللہ پاک دا دنیا دوستا ضرورت نہ پہ کھولو اس پیغمبر دی کے راز داو چھ دا قوم تب دا پیغمبر سبا زما دعوت ورکی زما کلام بورتوئی نو دا قوم بوئی چھ دا دا خدای کلام نہ دے دا تا پلانی استاز نزدہ کرے دے کہ دے چھ دا سکنا نو اللہ دا دی قوم دا دی گلی ورکولو دا پارا اللہ پیغمبر تا دا استاز ضرورت نہ پہ کھولو برائے راست میں اللہ دا پیغمبر استازی کولا یا دا جبریل پا ذریعہ یا دا القا پا ذریعہ یا دا الہام پا ذریعہ یا دا وحی پا ذریعہ تاسو پوشو بہر تقدیر عرض داو چی پیغمبر تا دوستا ضرورت ولی نو زکا چی دا قوم سبا داونوی او دا باناو نکی چی یا اللہ مونگ دا خلے زکا نمانلو چی دا ستا کلام دے چی دا پلانی سڑی اس شاگردو دے نو مونگ دا خیال کولو چی کہ دیشی چی فلانی استاز نے ازدہ کری نو دا دے وجی مونگ نمانلو نو دا گلائم اللہ ورککڑا ستا پا مخ کے را پیدا کو ستا پا مخ کے لوئی کرو بے علمہ بے سندہ او بیا دا قرآن غندی عظیم کلام قوم تا پیشکئی لگیا دے دین زیاد اعجاز دا قرآن بل سکے دیشی او دین لوی دلیل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا پیغمبرائی بل سکے دیشی تاسو خیال نا اس اغا بیلا خبر دا چه زمونگ دا زمانہ دا سی عجیبہ دا مولا تانوی تا یو سڑے راگے وی چی جی دا پینز منزون اولی فرض دی آغا ورطوی چه ولی وی سلور ولی ندی وی که سلور وی نو تاب بیاویلے چی پینز ولی ندی کشپگ وی بیا بتاویلے چی ولی ندی وی دا بل قسم جواب والی وی ستا دا پوز دلتا ولی دا
خلا دومره پاک ځای دی او دا د ګړینګو شی پې دلته ټومبلی دی دا د ګړینګو شی دلته ولې دی دا وی نو چې دلته نه وی نو چېرته په کار دا و چې دا پوزه په دې سټ کې وی ګنده شی دی چې اډو مخ کې وی نه هغه مولانا صاحب کمال کې خدای پاک کړی دا اوس مونږ څه خبرو چې دلته دا د ګړینګو شی ولې ټومبلی هغه بچیا تم کمال کې زه څه خبرم چې 5 منځونه یې ولې فرض کړي 4 ولې نه دي خیال هم راغی خو خدای کړي دي که زیات تحقیق یې ورشه تپوس ته وکړه دا د دې قوم مزاج تقریر کولو یو سړی وی بای سپی چې چرته یي هلته ملایکې نه ځي سپی چې چرته یي یو راغی وی چې جی دا حدیث رښتیا دی چې سپی چرته یي هلته ملایکې نه ځي وی حدیث خو دی وی نو ما یو سپی ساتلی دی د ورځې م را سره یو د شپې په بړستن کې ځان سره سملوم سپی وی چې ولې وی چې د ورځې سپی را سره یم د مرګ ملایکه به نږدې نه راځي او چې د شپې په بړستن کې م سپی را سره یم ملایکه به نه راځي چې ملایکه را نشي نو روح به مې څوک قبض کوي ټول عمر به ژوندی یم هسې وایم دا ستاسو سوالونه دي مولانا تانوي رحمت الله علیه ورته وایي چې خبره دا زده بچیا چې دې دنیا کې د ټولې دنیا د روحونو ټیکه اسرائیل نه ده اغستې بعضې ملایکې داسې دي چې د سپو روح قبض کوي نو چې ستا سپي سره ډېره مینه ده نو المرء مع من احبه سړی به مغه چا سره په قیامت کې مي چې دنیا کې چا سره مینه وي خیال هم راغی نو ستا چې سپي سره مینه ده نو گویا تم سپی چې تم سپی نو تا وخت چې پوره شي ستا روح قبض کولو له به هغه د سپو والا ملایکه خدای راولي نو خو سپي ته نږدې کېږي نو تا نه به م هغه روح والي دا زمونږ د قوم مزاج دی دا زمونږ د قوم ذهنیت دی عزیزانو تاسو به کله کتلی دا د ساینس استادان کاږه کیڼ په لاره ځي دا د ساینس استاد دی دا د ساینس استاد ماسټر صاحب ته ساینس پڑھاوے او جی اګورم داسې او جی ته ساینس پڑھاوے په پاکستان کې هم لا ساینس شته تاسو دا منلې ده خبره کوئ او دې نه پس به م ستاسو د آینده نسل چې دی ساینس زده کي زده به کي ساینس تا نه رستو چین آزاد شوی دی ساینس هغه زده کړی دی چې روس او امریکا ته یریږي ساینس هغه زده کړی د ټي وي او د وی سی آر په زمانه کې به هم ساینس زده شي او د کرکټ په زمانه کې به هم ساینس زده شي دې خوا وګورئ یو طالب و بازار کې به ډېر ګرځېده نو چې بازار کې به چېرته ګړبړولي ده نو چې راغی کتاب ته به یې کته خو یادول به یې هغه څیزونه نامرګری ورته وایي چې طالبه خاورې به ملا شي طالبه خاورې به ملا شي په کتاب پروت یادوي شینکي خالونه خدای دې بې خو باسه ګوري کتاب ته او یادوي شینکي خالونه دې نه بعد به هم تاسو چېرته ساینس زده کوئ چې په ګینټو ګینټو کرکټ میچ ته ناست یئ په ګینټو ورځې او شپې پکې تېرې شي بل ملک نه چې ریلې کېږي د شپې 2 بجې ورته راپاسي د کرکټ میچ ته دا قوم به دې نه پس ساینسدانان کېږي او راکټې به جوړوي او ایټمي ذرات به پیدا کوي او هایډروجن بم به جوړوي او جهاز به جوړوي بحري بیړه به جوړوي توپې به جوړوي ټینکونه به جوړوي دا به آیندم په پاکستان کې دا خوب هم لیدلی دی چې دا ستاسو کالجونه او سکولونه او دا ساینس او دا لیبارټرۍ به دا شی زده لیدلی تاسو بچی که یونیورسټو کې دي هاسټلو کې ورته ټي وي ګانې لګېدلي
کور ته چراشي ټرانزسټر دی ورته اغستی سرک ته روزي او ټرانزسټر یې غوږ ته نیولي او نږدې دا هلکان دا چل نو په آرام کښېنئ د اکبر باچا لټ قومه خدای په راستی کوي څوک ځئ چېرته خره سروئ مړزان لوبوئ چرګان جنګوئ سپي ساتئ د مړزانو په وخت کې تاسو وګورئ په دې بازار کې دغه دغه کوئ دا څه قوم دی یا دا خلق دی مړزان لوبول دا د کم قوم کار یا په جنډو خانه کې جنډو سکل یا چرسونه سکل یا اوس یو بل لعنت راوته دی په هیروین ښځې مدد شو ښځې راشه په پېښور کې درته وښیم ښځې په هسپتالونو کې پرتې دي چې هغه هم هیروین د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم بیړي تباه کړه د قوم بچی تباه کړه د قوم مزاج ختم کو خبره خو د ایران کوه 400 نشیان د ګولۍ نشانه کړه په دې 8 ورځې خبره د چین کوه چاپیمی به په جاس کې کېنولو د پاس نه به راوغورځولو چې لاندې به راتلو بڼه بڼه به چې مارغانو به هم چېرته غوښه ونه خوړه هغه قومونه دي چې دا لعنت ختم کو نو قومونه جوړ شو ته به قوم جوړېږي هلکانو ته وګوره ټونالو ګولۍ دی دغه د دوی علاج سر قلمول شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد زخو چغی چواما چو اللہ کا پاکستان ترغی پاکستان شی واللہ کا دا ملک ترغی دا سڑو دا زامن و ملک شی چی ترسو پورے دا ملک قانون قرآن شویلوی دمل قانون حدیث د محمد رسول الله شویلوی دا په الیکشنونو او ریفرنډمونو نه کیږي اوس مسئلې تپوس کوي جی ووټ ورکو که ورنکو تا د کمی ګناه مانه تپوس کړی دی چې اوس چې د مولا دو پیازه زوی ځان نه جوړ کو اوس مانه تپوس کوي چې ګناه ده که ثواب ته پټه پړون دی غوږونه دې نشته په غبرګو ناست دی چې عثمانه تپوس کوي کم کار چې په 7 کاله کې یو سړی ونه کړی شي په 5 کالو کې نشي که اسلام په 7 کاله کې پاکستان ته راونه رسېدو په 15 کاله کې نشي رسېدو داسې یو ډونګ دی ټول ملک لګیا دی ټول ملک ښځې او نر چې د پاکستان قانون قرآن پکار دی لګیا دي که نه دي ټول ملک لګیا دی نو د ټول ملک چې کوم شی خوښ دی چا قرآن او حدیث دی د هغې قانون دی د ټول ملک چې ټول ملک یې غواړي هغه نه راولې او چې ټول ملک وایي چې مارشاء الله ښه شی نه دی دې په زور پې مسلطه کړي سرکاری خلق او غیر سرکاری عوام غیر عوام ټولو لا کلمه تیره کوي چې په دې ملک کې مارشاء الله پکار ده نه نو دې په زور پې مسلطه ساتلې ده او چې ټوله دنیا چغه وایي چې د ملک قانون قرآن پکار دی او صبر وکړئ ورو زه په دې نتیجه رسېدلی ټول ملک قرآني نظام غواړي خو د پاکستان ښځې نه غواړي ما وی رکاوټ پکې څه دی ولې نه راځي وی جي نور رکاوټ نشته خو دا ښځې دومره لرې لاړې چې دا به ستاسو هغه پلاران د قبرونو نه او نیکونه راوځي دا یې رړی ګډې به تاسو بیا په کور کې کېننوئ ته به ښځې ته ووایې چې سپینه بورکه په سر کا او د کور نه به بغیر د مړي ژوندي نه بار نه وځې چې د کپره کې دې اوبه څکي که نه څکي او لاړئ غر کې
شرمېدلی وای او شرمېدی که خیر چې لږ په خېټه موړ دی اول کار یې دا دی چې ښځې نه بورکه لري کړي او بربنډی ځان سره ګرځوي. تاسو د دې علاقې خلک چې کینې مینګه پښتانه مینګه مینګه کینې کینې هغه ورځ ما ته چا خط را لېږلی وی پښتنو پسې بد مه وایه مه وایه کلي کار به دې خراب شي. تاسو پوه شوئ پښتنو پسې بد مه وایه پښتنو پسې بد نه وایم په غربینو لګي د پښتنو حال خو مو ګوره چې پښتنو نه جوړ څه شو. پښتون خو هغه قوم و چې د پښتون ښځې ته به چا کاږه وکته د هغه سر به یې د ګولۍ نشانه کول. پښتانه داسې وو که نه وو؟ نن د پښتنو حال وګوره راشه مونږ سره په پېښور کې د شپې په 1 بجه وګورئ د سړو نه ښځې د سینما نه ډېرې راوځي. سړو نه ښځې بازار کې وګورئ کوچی بازار وګورئ دا وخت صدر کې صدر روډ وګورئ میړی موټر کې ناستې لکه د چپړاسي او ښځه په دوکانونو ګرځي. وایي په ایمان نم لیدلی دي ما وی غار خلکو ته والله کم پرېږدم چې تر څو زما دا ژبه په دې خوله کې چلیږي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به د سړي زوی دی. وبه کوئ څه به وکئ موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دل معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. وی د مرګ خو یو ورځ د چې رابشي زه به مړ شمه نو د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي. زه به مړ کېږم او په کومه طریقه چې زما مرګ الله لیکلی په همغه طریقه به زه مړ کېږم همغه طریقه. نو یاره پکې د څه سو پورې چې د حق د وینا تعلق دی نو ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے. ممبر دی نہیں د 500 رسۍ چې درته مری تا چولی او هغه رسۍ هم چغه ووایي ته به هله ایمان تیری. عزیزانو ایمان تیرول ډېر ګران کار په یو غلطۍ کې پراته یی یو تیاره کې پراته یی چې جوړ ایمان تیرول دغې ته وایي چې سړی مړ شي جنازه یې وشي او 3 زیارت ورپسې صاحب وریجې مریجې وخوټکئ راوخوټکئ او دا طالبان راولي او سپارې ورپسې وي دا طالبان دومره کمقل دي چې دا سپاره ستا په کور کې پاتانې ووایي نو هغه په تا مړي پسې بچي. یعنی دنیا کې دا بیوقوف ترته مذهبي طالبان ښکاري. ما پوی کړي دي چې سړی سړی ته ګورئ که نیک سړی خو سپاره ورپسې بخئ او که پلیتو روټۍ هم ترې وخورئ پیسې هم ترې والئ چې سپاره ونه بخئ بیړه هم غرکشه تاسو به دا الټه به دا قرآن په تا لعنت وایي. یعنی پاتانې دې خوا وګورئ ستاسو دې کلي کې مالدار ورته مونږ هلته وایو دلته څه ورته وایي ملک یا منبر. دا موجوده منبران چې دي کونسلران دا به ته تانې خو پرېږده په 50 روپۍ به هم تانې ته داسې په روب بوځي. کونسلر صاحب راشه تاریخ مې دی وبه وایه ورته خبره کوي نه ټول وایي که ویلی شئ ستاسو د علاقې کونسلر دومره خراب للو پنجوي نو بیا خو ټیک ده که ورشي کونسلر صاحب سلام علیکم خیر جی نور خیر واس خیر خو یاره جی هغه تاریخ لګوي خاک پلانی ټایم به ګورو بیا ته ورته ښه داسې کوئ ورته که نه تاڼې ته چې ورشي تاڼېدار ته فایل دې نه ایتلی له عدالت ته نو څنګه ورته کې خان سلام علیکم وعلیکم خیر خدای وی جی زما کیس ته فایل له عدالت ته نه دی تلی
لار بشي جیل کذر شي ځکه مونږ ستا نوکران یو چې زر شي داسې وایي که نه وایي یو کیس دی تانیدار درته دا وایي کونسلر درته دا وایي کروڑونه کیسونه دي په سر دي او خدای لتلی او مال جماعت لرالی چې ملا راشه که نه خدای پاک ته وایي چې زمونږ مړی راتلی دي ما ته داسې کروڑونه کیسونه دي په سر وړي اربونه او پدمونه کیسونه دنیا دې ټوله لړلې ده ستا د فایلونو او د رجسټرونو نه او ته ما ته چې راشه دا تانې والا خدای پاک ته ورشه ورته چې دا سړی پرېږده وبشي او بدبخت قومه چا درته دا پوکی په غوږ کې کړی دی چې څه دې خوښه د هغه کوه مرګ نه وروسته به دې زه وبخم دا درته چا ویلي دي دا خو هغه چا نه تپوس وکئ چې کوم خلق تلی دي لاندې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تېرېده ورته وی سال دی ا بزرگ ورته لاندې نه ووی چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوې چې لاندې راشې نو پته به درته ولګي پاس نه څه پوښتنې کوي لاندې پته لاندې خلقو ته ده چې د لاندې څومره زور دی نو زما عزیزانو په دې دوکه کې ګوره چې پرې نه وځئ چې زه به د جنازه وکم ته به خلاص شې زه به در پسې سپاره ووایم ته به خلاص والله چا چې د خلاصۍ اسباب ځان له په ژوند په خپله جوړ کړي نه وو د مرګ نه وروستو دې زه والله که خلاص کما جناب محمد رسول الله لور دا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پلار دلاس نونیوا ورتو یا فاطمتو سلینی معاشیتی سوالو کا تپوسو کا خدمت وایا دنیا کے دے کا سکاری ماتے ہوایا چیزے حکم وہ بچی اگورے دو قرآن لزال بچ ساتا دو خزمان راتوشی او خو به عوامه یو څو څپېړ او تاسو به م راځئ هی زنانه دي مه کوه هی ماما زنانه یې ووایه دا زنانه دي دا زنانه دي دا چې سور کړی سیخ وي په اور کې ښه سور پړقي او ښځه بار وګوره او دا ګیټۍ وله وداغي داسې چې کړه به شي چې د کوره بار نه شي راوړی دوی له دې چې خپې نه ماتې کړی او تاسو بند کړې دا د معتبرو ښځې دغه رنګ کې ګرځي د غریبانو وګوره په بو ته تلی وم خدای د دې غریبانو کور وړه دا کام بخت مې ولیده شیخ صاحب روان کوزړی په سر ده ورپسې شیخنی روانه ورپسې دا بې پدره چې راوړي دي دا درې څلور روان څوک یې په ډوډۍ دي او څوک یې په ګوډۍ شیخ صاحب خیر شه کور والا خپو کې بادو لږ پبو میا صاحب ته مې بوتل الله دې د هغې چټۍ جاري کړې زما عزیزانو دغه قوم به څه انجامي چې د جمعې شپه د هغه شپه وه چې تاسو به اودسونه وکړه چې د جمعې شپه ده چې درود شریف ووایم او په اودس کې وده شي نن هغه د جمعې شپه چې په پاکستان کې د څومره لعنت شپی الله دې امان راکړي د دنیا ډمې دا د جمعې په شپه ګډېږي د دنیا ډرامې دا د جمعې په شپه د دنیا بلو پرنټ وی سی آرونه دا د جمعې په شپه ما ته ووایي چې دا ولې یاره د جمعې په شپه مال دا قوم پوی دی دوی پوهېږي څنګه پوهېږي دوی پوی زمون قوم عجیبه دي دا ډرامې چې ما د ښار خلقو پسې شروع کړي دي زما کور داسې دې ځای کې دی او رانه دې خوا یو کور دی دې خوا بل کور دی دې خوا بل د درې واړو د ظالم بچو هغه د ټلویزیون جنډې چې دي زمون کور دیوال سره لګوي نو په سړک چې څوک تېرېږي زما کور مخامخ ښکاري نو دا ډنډې زما دیوال سره لګي نو دی یو بل ته مونږ پسې ډرامې کې دا د یو په ځای درې کور کې لګي
درې مال خیر دی ما دا خلق پرې نه خو نو دا غریبان خو هم زړه لري کنه چې سړی خو خوشحال کی ما پسې لږ بد وي خیر زما کور کې 3 ټلویزیون دی یا وی سی آر دی یار څه دی هغه زو زما خدای پوهېږه زو زما خدای کور کې خو پرېږده چې زما وس ورسي په دې ملک او زه وی سی آر او ټي وي ته ناست سړی وګورم هم سربت قلم کم چې ته وخت ضایع کوې لګیا یې د مسلمان وخت دا ډېر قیمتي وخت دی د دې به خدای له جواب ورکې دا دې دپاره نه دی چې ته د ورځ شپې د ملنګي ډرامې وګوره او سهار له لګي یاره ملنګي خو بېګا یاره ملنګي دا ملنګي ستا کپره وچیچه ملنګی څوک دی خو یو ډم دی که نو ته به چې سهار را پاسې دې وظیفې به دې کولې اوس چې سهار را پاسې د ملنګي صفتونه کوي دا قوم دی دا ملک نن ستا تهذیب ورک شو ستا فیشن ورک شو ستا تهذیب د ټي وي پرده ده د ډم چې څنګه شان و شوکت وګورې سبا د هلکانو ته وګوره ټولو هغسې جوړ کړي د امریکنیانو لیونیانو چې څنګه سرونه وګوره د هلکانو ته وګوره ټولو هغسې سرونه جوړ کړي رستو لکه چرګ نه چې چا لکۍ ویستي داسې روان هلکه دا دې ځای کې سونډی به ډېر خوند کوي چې در پسې داسې داسې کېږي غوږونه دې په ویښتو کې پټ کړي دي دا څه کې خوار څه ورځو کې د ملکې د زوی واده شوی او ډیانا د هغې انګور ده هغه یې ناوې لیدلې وه د هغې ویښته یې لیدلي نو په ټي وي دوی کتلي نو نیانو بورډو لګولو ډیانا کټ کراچۍ لاهور پنډۍ کې ډیانا کټ نو د هلکان به ورته ورغی چې ما ته د ډیانې غوندې ویښته جوړ کړي نو د ډیانې ویښته چې درته جوړ کړو نو تم د ملکې الزبت زوی ته ودېږي شرمېدلیا ډیانې که ویښته جوړول خو میړه و نو ستا میړه څوک دی بیختي وزه د هغه شرمېدلی قوم نو ما وی چې د جمعې شپه په پاکستان کې الله دې امان راکړي دا یو د لعنت شپه ګڼلې دوی ولې داسې کوي ځکه هر گناه که کنی در شب یدین بکن هر گناه که کنی در شب یدین بکن تاکہ از صدر نشینان جہنم باشی و یرا گناہ چکے نو د جمعے پشپای کوا ارا گناہ چه دی خوخی د جمعے پشپای کوا چه د مرگ نرستو د دوزخیانو صدر خوئی کنا جمعے پشپا گناہ کوای چه مزی چرچے بیا پا جہنم کم کوای سر عزیزان ورز میں داؤ چه سرداری کونین آغاز د اسلام په غار حرا کې وش بیا په مکه معظمه کې د کومو مشکلاتو سامنا چې سردار کونین توا هغه کدی علماو د بزرگانو ته نږدې رالی نو حیران بشئ چې پروردګاره دا خپل محبوب د په څومره عظیم انقلاب کې مبتلا د مکې ژوند څومره سخت بیا چې راغی د مکې نه هجرت کوي شپه کې ابو بکر ورسره دی شپه کې ووته کفارو پیرې ودرولې وي چې لار درنه نشي ګورې د مکې نه دوی چې پې ورله پیردار ولاړ دی نه سترګې غړی او نظر تې تلی دی پیغمبر ورته په سر خاورې واچولې او تې تېر شو شیطان راغی چې څنګه چل دی وی جلا نه دي تیر شوي وی خو نیمه لاره مو واله په دغه وخت کې ابو بکر او جناب محمد رسول الله غار ثور ته رسېدلي وو کافرو ورپسې لښکر وکړ منډې منډې ګیر چاپیر سوړي دي ټولې سوړې ابو بکر خپل کمیس وشلولو
اوای بند کړي. کاونټر ته حکم وشو چې لاړه شو د دې غار په خوله کې جاله جوړه کوه، ګۍ واچوه چې بار نه دشمن ته دا پته ونه لګي چې دې غار ته څوک ننوتي. کافر راله غار د پاسه ګرځي. یو سوری پاتې دی چې هغې دپاره کپړه نه وه چې صدیق اکبر پکې ایښی وی، نو دا خپله خپه یې وغځوله، دا پوند یې پاسوري کې کېښود او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک د ابوبکر په پتون پروت اوده. دننه ابوبکر مارو چی چلو چې مارو چی چلو ابوبکر غږ نه کوي او نه خوځي چې زما د محبوب خوب چرته خراب نشي. اسې وایم د عشق د عالم ته وګوره، د عشق د انداز ته وګوره. مار چې چلی دی او خوځي نه چې زما د محبوب خوب چرته خراب. زمونږ د عشق عالم ته وګوره. مونږ ته خو که اوس وویلی شو یو نواب هغه آرډر کړی چې څوک به ملا کېږي نه زمونږ په دې کلي کې. خلق ویل نه ملا کېږي. یا یې چېرته پټ استولی دی ملا یې کو چې رالو نواب ته وایي چې صاحب مونږ کې خو یو ملا پیدا شوی، ښه ملا شوی او ډېر ښه. وی سبا یې راولئ چې خبرې وکړو. د پخوانو نوابانو ته به شاته داسې لویه متکه بالښت په هغې داسې ویستلې توره ایښې ده. نواب ورته ډډه والې ده. ملا راغی، ملا ورته ولاړ دی غریب. ملا صاحب علم دې وکړو؟ د خانانو خبرې به مې اورېدلي او بیا ملا سره چې خبرې کوي. ملا صاحب نو بیا مونږ سره هلته خانان دي خو چې هغې وي خان و بیا زه وایم بیا نو بیا او نو زه وایم دغه مې چې ورپسې کړي نو سمې خبرې کوي. هلکه د غلو ډک ډېریه تا کې څه شی دی چې سمې خبرې نه کوي؟ یعنې زه غریب یم، ما سره پیسې نشته، تا سره پیسې دي نو ځکه ته داسې خبرې کوي. که ما سره پیسې نشته ما سره دین دی او دین د یار در به په هزار درمال ورنکما، آشنایی بدی په این و آن ورنکما. زه چې په چا مینم که یو ځلې مې دی زلفې په لاس کې وځي، یو وخت بدی په درس جهان ورنکما. که یو ځلې مې لاستا په بوسه برشي، دا نعمت به د جنت په خوان ورنکما. معشوقې د عاشقانو دیني مال دی، زه بچا لره خپل دیني مال ورنکما. پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی، سو د خپلو وینو جام تاوان ورنکما. ما سره چې کوم شی دی د غلو پنډوکیا تا سره نشته. سمې خبرې کوه. تاسو پوه شوئ؟ ناملا غریب ورته ولاړ دی. ښه علم دې وکړو یو جي ټول کتابونه دې وویل او یې یو کتابونه مې ټول څه خو پاتې نه دي؟ وی نه ګنې تورې ته لاس کو. ویل ملا صاحب تا ویلي چې خدای یو دی؟ هغه ویلي چې ما خو نه ویلي چې خدای یو دی. کلی ټول ولاړو. نواب ورته وایي چې ما تاسو ته ویلي چې ملا کېږئ به نه، ټیک وه که غلطه وه؟ ویل خان ټیک وه. ویل ما درته ویلي چې ستاسو ماده بې غیرته ده، که تاسو کې ملام شي نو سپیړ به لیدلی نه دی، یو خدایوالي نه به منکري. نو یو عاشقان مونږ او تاسو غوندي. تاسو خیال راغی
قسم په خدای الله دې امتحان را باندې نه کوي. استغفر الله استغفر. چې د تانه تانهدار خو دې وغواړي کړ او ورته وي چې تا د پیغمبر نامار وخت یالي وای نه خان ما خو ته او تانهدارانو سره خو دغی کنه نه نه خان والله خپل مې دې ماته شي کما غست کدی و نه ورته نو په مخ می ستاسو مزاج پته چیچک پیژنې پښتو کې ورته څه وایي نه نه کوي غټه دانی په خوا دې ملک دا رواج چې دا اندوي دي څه دي اندوي نو ویل بیا غټه وخه دې خزو به وي چې کور کې م پخوي دا غټه دانی په ماشوم خاطرې دا اندوي دي غټه وخه نه پرهیز کوي کینه دا ماشوم به مرشي او بانګونه مانګونو نن کوټه کې دنن نه بسم لولو چې بانګ وانه وري چرتا نو اندوي ته به رانه وي په دې پاکستان کې چې په خوای اندوانو نو اندوي ته به رانه وي سیکانو ته تاسو سردار صاحب وي هغه زنګلي چيلي ته لکه زنګلي چيلي کنه دا سه بټول ببر صوبرو هغه زنتلا کو ته مونږه سردار صاحب وي او اندوانو ته هم سیټ وي سیټ کاغه اندو به د خدای خوار او سپیرو مونږ ورته سیټ صاحب ځکه زمونږ ذهنیت غلامانو پیرنګي ته هم صاحب وي صاحب ذهنیت زمونږ داو یو ماشوم د دانه اندوي ولا راوست چرانه دا ماشوم باندې لګلاس و دا دانه مين دی دی او ته مين دوای چې دا خش هغه چې دا سی ورته کتل دی ول چوف وای د دې ماشوم بډای نیاشتا یو نیا خوښتا وی هغه چرته کلمه ویلې ده نو دا دانه زکه خراب شي انیا د کوټې نه رامنډ کی چې ورانه خلمه دې ماته شي کپ دې اته ورځو کې مين کلمه ویلې دا زمونږ د ملک او د قوم زړې خزي سپینګری وګورئ فلحال اوس سپینګری وګورئ کاکا پویترو آخر رکعت کې ته څه وې یاره ملا صاحب نه څه پکې وې خدای دې ورکه څه پکې وې وای زه پکې درې ځله قل هو یم هغه لوی الحمد نه راځي وای کنه ټرایو کوي دې سپینګیرو کینی اوس در کې یو بوډا را پاسو نظم عزیزانو د بوډاګانو مردا سي تیر دی چې عمر ټول ختم شو تورا ګیره مې شو سپینا زه حیران یما چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ د بوډاګانو عمر ټول داسې تیر شو آئنده نسل تربیت په ټي وي او وي سي آر باندې کیږي د آئنده نسل تربیت په کرکټونو په فټبالونو باندې کیږي د دې نسل انجام بڅي او د دې بوډاګانو انجام بڅي سوچ داسې وکړي چې بوډا ته کم خوا نه راغلی او کم خوا روانې او ځوانه ته کم ځای پیدا یې څه کوې او په نتیجه دې سوچ شته چې څه به دې نتیجه یي تعلیمونه نشته د تعلیم جنازه ووته ستا د ملک نه بی اے والا وګوره درخواست نشي لیکلی کس لیکلی شي کوه بیا بی اے کنه ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری یو د جونیئر کلرکۍ پوسټ چې راوځي د بی اے 2 لکه درخواست ورته شي 2 لکه بار ملک ته چې لاړ شي په نور او ګرمۍ مزدوري وکړي چې راځي ښځو ماشومانو له څه کپړې راغستي د دوی ایرپورټ والا په ډبل کسټم ولګي اے توره بلا مخوره خدایم هلاک که چې هلاک شي خپل ملک دیم د روټۍ درک نه لګي د بار ملک مې مزدوري وکړه او رالم په ایرپورټ د بکس پرانیستو سدی ته پټ کړه او په سدی راته کسټم ولګي تاسو د داسې ملک خلک
دا زمون اعمال دی مختلف شکل کی مونږ باندې حاوی کیږي لګیا بیه والا درخواست بنشي لیکلی پاستے کو بیے ایم اے دیو کو ڈبل ایم اے نو ایم اے چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری لا دیو کرا لا کمل کے اسے گے جی مالا کرے دا نو گرزا چرتا مورو نواب کچرو کے نور تو خونشتا نزورتا ہے میں چلائے ٹانگا دیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری قرآن ہم فریخ ہے یہ قرآن سڑے بیکار شی تعلیم کئی دا قرآن طالبانو تا دوی تعلیم یافتہ نو دا نو چی دا طالبان تعلیم دا چنی دی چنی منی تاسو ورته چنی منی اور تاسو چې دا سنبای بربنډي کړی دی په میدان کې ګډ منډي وای تاسو چنی منی نه ای شرمې دلو اره ادرمسال موم خکاری نکری مچولی یو خزو درته دغه لګولی کیمرې لګولی چې وی ګورم دغه وګورم په دې کرکټ کې یو دی هغه ډېر خزوان دی عمران پیجنے خوئی عمران ایتے کیمرے لگو د لاہور د جنگ منس پانے د تیری جمعے ہو گورے د کراچے د جنگ منس پانے ہو گورے جنہ کو پتلنونا چولی دی آکیانے ور سر دی او کیمرے نیولی دی او د کرکټیانو تماشې کوي دا هغه ملک دی چې چاله اسلام را روان دی اسلام څه خوړ دی چې راشي دا ټول به یو سي هر څه به پاک شي زما عزیزانو په دې ملک کې کوم حال چې ښځو جوړ کړی دی واورئ پښتانه یې او د ډېر ښه علاقې پښتانه یې د هغه خدای خاطر وکړئ چې چا پیدا کړي یې خزو لواګي واچول لورا جنکو باندې کالجونه او سبقونه مو وای کني نو د 60 په وختو باندې د درې مې تبا ورکی دا مې واو چې دا کالجونه او جنکای او دا سپین بوټان او سپین ډریس او دا نو بیا د پښتو نوم مالا پختو نوم مانا عزیزانو عرض داو چې سردار کونین د عشق دا علم دی د مینې دا علم دی مور چې چلی دی او خوځي نه چې زما د محبوب خوب کې چرته فرق را نشي سترګو نه بې اختیاره اوښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک پریوت سترګې پرانیستې ابو بکر ولې جاړې وای صاحب ډېر وخت شو چې مار چې چلی خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي خو دا سترګې مې ډېرې ګستاخې وې دې نه بې اختیاره اوښې ستا په چهره انور پریوت وی ښه کوم ځای دی مار وی دې سوړې مار ته ویل بار راشه مار بار راغی احترام کوي سردار کونین ورته وی چې بدبخت د ابو بکر دی ولی وچیچه مار ورته وی یا رسول الله غصې را باندې مکوه اول د چیچلو وجه رانه تپوس وکړه 600 کاله وشو چې عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کړی چې ما نه رستو به یو پیغمبر پیدا کیږي چې نامه به محمد وي په مکه کې چې د قوم نه تنګ شي بیا به هجرت کوي مدینه منورې ته په لاره کې یو غار دی سور نامه د پاغې کې به د قوم نه پټ وي نو یا رسول الله
شپک سوا کالا وشو چستا د دیدار په انتظار په دې غار کې ناست ما ټول سورې ابو بکر بند کړې د خپل کمیس په ټوټو دا یو سورې پاتې چې ما پکې تا ته کتل هغې کې د پونده کې خوا والله ستا په مینه کې داسې غرق ما چې په ځان پوه شوی نه یم او په ابو بکر مې چک لګولی دا د مار عالم د مینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مار عزیزانو غار ثور نه ووته هغه کونتره چې چا د غار په خوله کې جاله جوړه کړې وه او هګۍ اچولې وه حاجیانو صاحبانو ته پته ده په کعبه او مدینه کې چې څومره کونترې دي دا ټولې هغه نسل دی چې کومې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشت پناهي کړې دا هغه نسل تر ننه د کعبې په خوا کې او د رسول الله د روضې په خوا کې هغه نسل کونترې اوسي مدینې ته لاړ مدینې ته خلق راوتی دی استقبال تا پکې وړي وړي جنکۍ دي داس تمبلونه ور سره دي سردار کونین اوخه مبارکه چې راښکاره شوه نو جنکو تمبلوال شروع او ور سره غزلې وي الله هغه غزلې وه زمونږ جنکۍ هم غزلې وي سکولونو کې ورته ښایي غزلې پریټ ورته خی میچونه ورته خی سلامی ورته خی بار ملک نه چې څوک راشي زمونږ جنکۍ ورته ګډې راګډې کی که نه نو هغه هم جنکۍ هلکانو ته انګریزي سکولونو کې عدنان انګلیش میډیم سکول پلانې میډیم سکول پلانې کورونو کې جوړ شو سهار چې ګورې د ماشومانو له توتونګي ور اغوستي دغه پتلونګي غوندې او ټایانې ورته تړلې خدایم خوار نه که چې خوار نه شي و بدبخت قومه دا خو 20 کاله وشو چې د مسلمانانو ملک دی نو د پیرنګي خنزیر قوم لباس اوس یعنی دا سبق دا پتلون وای پتلون سبق وای دا ټای د پیرنګي مذهبی شعار دی دا د صلیب نشانی ده چې وای مونږ عیسی علیه السلام داسې پانسی کړی دا د هغې مذهبي رسم دی په تا څه ګلی پرېوتې ده چې تا ټایي ماشوم ته هم تړی صاحبه د سکولونو مختلف سپینې جامې خړې جامې لکه عام سکولونو کې ملیشې جامې دي ټوپۍ ور په سر کړي به دا ټیک دی نو میډیم سکولونو ته ماشومان چې سهار وختي مور راپاله الا ځواني مرګ چې ناوخته شو نه راپاسي پتلون کې کله دواړه شپې یو پنسه کې ومنډي کله څه بلا وشي کله څه بلا وشي دا په دې قهر دا قوم اخته ده والکه دلته شته میډیم سکولونه سبقونه پکې ښځې ښایي ډېر ښه شی انګلیش میډیم ویم چې انگریز میڈیم کے پہ سبق ہوا کنا نہیں میں چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری کہ انگریز میڈیم سکول کے پکے ہوا کنا پدے ملک کے بدغه سے تورای خرڅای او خدا په قهر دی ولا مور مخته کړی دا او دا مخته دی دا ماشوم دی د خدای په قهر مخته کړی دی چې سار وختي میډیم ته کله توتونګي ورغوندې او کله ولا څه چل کې او کله ولا څه چل دا قوم جنکۍ دی وړي وړي تمبل ورسره و یا رسول الله مونږ ته اجازت تمبل غږی او غزل وی ورسره دا اشعار امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې نقل کړي اجنکۍ وی طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا
मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा अल्लाह दाई। ओ द मदीने खल्को नन पे मुंग द स्वर लसम स्पोगमय रहो खता तमल गगी दा गदल उस स्पोगमय सशे ओ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हुस्न पे मख स्पोगमय सशे आगा हुस्न चेष्पदा से प्रोते और हजरत आयशा और तनास कल दद चेहरा अनवर तो उगूरी और कल स्पोगमय तो उगूरी। बीबी आयशा फरमाई वल्ला चमा बदद चेहरा अनवर तो कता और ब्याब में स्पोगमय तो कतन और स्पोगमय बराता ततखकारे बन अगमख रहमान बाबा वही कना वही न बगोरी रहमान वले हगमख्ता न बगूरी रहमान वले हगमख्ता मलकी चाहिए द हुस्न तमाशा का चा द हुस्न तमाशा ची मलकी स्ताव दमा बच्च हुस्न जमून हुस्न बच्ची जमून हो आयो सड़ी मां सर झगड़ा वावे ची गिरे वाला खैस्ता नहीं गिर खैल है खैस्ता मां वर्ता हुई ची गिरे वाला खैस्ता आगे न गिरे वाला अरे गिरे वाला तो मखे वाख वाला होता माल फैसला बोस संग की वे राजा बार सरक तवजू चिचाना तपोस माल बस सरक तवजू और तपोस दा कहू ची कम सड़े दे तरफ अड़ूंगे सड़े रागे अगर ना तपोस कहू ची गिर खरेले खैस्ता और का गिरे वाला खैस्ता नुकार से हुए वेचे वो चराऊ तू का नजाग जमाना की बिजली घर क्यों ये कोट पतलून वाला हर एक माल करे राग बेड़ा घर का शमाल दे बचंग हुई ची गिरे वाला खैस्ता नोड़ा के में ख्याल हो चो खो शर्मेदे खो समो शर्मेदे सड़े राग है माल भाई बात सुने पश्तो बोलते हैं आप या उर्दू बात उर्दू बोलते हैं जी फरमाए माल इनके और मेरे दरमियान में झगड़ा ये कहता है कि दाढ़ी मुंडा खूबसूरत होता है और मैं कहता हूं कि दाढ़ी वाला खूबसूरत है। अब फैसला यह है कि इस तरफ से पहला जो आदमी आए उनसे पूछे। अब खुदा का और आपका इख्तियार है। उसने मिद्रजी की चे दे वो संग वही चे तागा सड़ी ईमान तो गोरा मातवी मौलाना साहब एक शरीफों की दुनिया है और एक कमीनों की दुनिया है। शरीफों की दुनिया में आप खूबसूरत दलीदो दरतवे हम जगोरा दावरेदू किसी डेरे न कोम दलीदो दरतवे दादा पेरंगियानो द गिलजे में दरतवे जप गिलजा की सलोर पिंज काला पाते शवे द इंदुआनो प मंदिर के द्रे सलोर काला पाते शवे द सिकानो प गुरुद्वारा की द्रे सलोर काला पाते शवे मा तदागी इन और लिन मालूम वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।